وصلى الله على محمد النبي الأمي. درست العلم حتى صرت خطبا ونلت السعد من مولى الموالي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فرمائی قلت ما عرضك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل شاب زیو سڑیما نوجوان وانا اخاف زیریگم علی نفسی پخپل زانبانی العنتا دعنتنا مراترن زنادا. قرآن شریف کی راغلی ذالک لمن خشی العنت. الت مفسرینو دات مانا کړی دا عنت څه ته وایي؟ د چا یو اندام مات شي خدای مکه او هغه ورلرا ګلتان کاکا وتړي او کوږ جوړ شي. څه جوړ شي؟ نو بیا به اوس څه کوي؟ دوباره به یې وله ماتوي او بیا به یې تړي. نو دا بیا ماتول او بیا تړل دي ته عنت ویلی کېږي. لکه دوی ورځې خو دې غاړې ته وګرځاو کوږ جوړ شو، اوس بیا درله ماتوي او نشه مشه په هغې کې نه وي، داسې ماتوي او بیا دغه کوي دا تړي. نو دې ته وایي عنت. مراد ترېنه زنا د زنام یو خطرناک شیز دی. ولا اجدو ذنمند کو ما هغه اتزوجو چې زه نکاح وکم به النساء پاغي سره النساء د ښځو سره دونه څه ما سره نشته دولت چې واده ور باندې وکما. نو دا رایوی د څه مراد دی چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا وایي چې چانده راکه چې واده وکم؟ مراد یې چانده ده که مراد یې سره وینا کأنه گویا کی دے یستأذنه طلب د اذن کئی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چی اجازت راتا وکا فی الاختصائی پزان خسی کولو کی اجازت راکا چی زان خسی کم نکا چی نوجوان ما طاقت می ډیر دے زنا د واقع کېدلو خطر دی، دولت نشته چې واده وکم چې د زنا نه بچم. نو څه به کوم؟ بس بله لاره چاره نشته سوا د اختصا نه. قال نو وایي دا راوي فسکتا وایي ابو هریره رضی الله تعالی عنہ چې فسکتا چپ شو رسول الله مبارک عني زمانہ جواب رانکو. ثم قلت مثل ذالک فسکتا نو بیم چپ شو انی زمانہ. ثم قلت مثل ذالک بیم اویلی مثل ذالک پا مثل دغی باندی فسکتا عنی. ثم قلت مثل ذالک فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا حریرتا اے ابو حریرہ جب القلم وچوے دے قلم بما پاسبانی انطلاق چی تداغی سملاقی کی دن کی. دی بدو ترجمی مشہور عام ترجمه دادا وی جف القلم وچوے دے قلم بما پا آغا سبان دی انطلاقن چی تو سملاقی کی دن کی کچرت تد کمی زنا سر ملاقی کی گی نو آغا دا مخ کی نلیکل شوی دا. نو کستا په قسمت کی زنا وا نو بے در للیکلی نو بیا به ته خامخا د هغې سره ملاقې کېږي، ځکه د الله د لیک نه خو خلاف نشي راتللی. الله خپل علم لیکلی نو یو کار د الله د علم خلاف کېدی شي نشي کېدلی. نو بیا ولې ځان خسي کې؟ تاله څه لیکلي هغه خو هسې په تاله څه دي را روان دي. تاله څه لیکلي هغه تاله څه دي را روان دي. دویمه ترجمه د حضرت شیخ صاحب هغه وی دا ترجمه ولا ما کړی وه خپله، بیا مې فتح الملهم د شبیر احمد عثماني کې منده کړه، شیخ الاسلام صاحب کړی و. نو ډېر خوشحاله شوم چې زما توجیه د هغه له توجیه سره سمون وخواړو. هغه دا دی چې یا ابا هریرة جف القلم وچ شوی دی قلم بما بحرمت ما
په حرام والی د آغا اختصا ان طلاقین چې تو سره ملاقی کیدونکې دا تی چې ما ته بار بار یادې تو سره ملاقی شوی اختصا او اختصا د دې په حرام والی قلم اوچ شوی دی بس د رواوالی کم گنجائش ورپکې نشته رواوالی کم گنجائش ورپکې نشته نو اختصا په انسانانو کې حرام ده ٹھیک ده او اختصا په حیواناتو کې حیواناتو کې کوم حیوانات چې اغا ماکول اللحم دي غوښې خوړل کېږي هغه بالاتفاق روا ده رسول الله مبارک با په کومو ګډانو قرباني فرمایله خسي به وو بکبشین املحین اقرنین موجوعین معنا چې خسیان دي او دارنګې دا دغه چې دی اختصا په غیر معقول اللحم کې خرو وغیرو کې هغې کې اختلاف دی د بعض عالمانو په نظ ناروا ځکه غوښه خو یې نه خوږېږي که نو د معقول اللحم کې غوښه خوږېږي او د بعضو په نظ باندې روا مفتابهي قول دا دی که د یو پیدي دپاره چې بار ښه وړي تکړه شي بار وړلو ته نو روا او که په غیر د دغې نه وي نو بیا مسله ده روانه ده نو درې قسمه باندې اختصا ده مولا صاحب حضرت عثمان بن مزعون رضی الله تعالی عنہ دا طلب کړی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې اختصا اجازه راکا یک دې ده التم دا سراغلی صاحب علیه رحمته چې ته روجي ډېرې ونیسه روجي ډېرې ونیسه نو سوال دا کوا چې الته عثمان بن مظعون رضی الله تعالی عنہ ته د روجو اډر ورکو او دلته ابو هريره ته د روجو اډر ورنکو د دې دوه وجې دي یو وجه دا ده چې ابو هريره اسم کثیر الصيام روجې غډېرې نیولې چې څوک روجې نیسي او ته بیا هم وایي چې روجې نیسه ته حاصل ده حاصل دی او دویم دغه دا دی چې روجو اډر یې ورته ځکه ورنکو چې دا تپوس چې ابو هريره کړی دی نو په حالت د غزوي او په حالت د حرب کې کړی دی جهادي میدان جهاد له روانو دا خبره صراحتا ذکر دا پر روایت د نسائی کې د عبدالله بن مسعود پر روایت باندې چې دقه ټیم کې دا اجازت طلب شوی دی چې موږ په غزوه او جهادي میدان کې نو جهاد په میدان کې به بیا روجې نه نیسي جهاد په میدان کې به روجې ځنه کله طالب العلم هم روجه ونیسي نو بیا سبق نشي ویلی هلکه دغه روجه به ستا ډېره پیدا کوي که دا علم به دې ډېره پیدا کوي هله روجه نیسه چې سبق ورسره ویلی شي که سبق ورسره نه شي ویلی بیا به نفلي روجه نه نیسي دا تحقیق فتح الباري کې حافظ ابن حجر کړی دی په نهم جلد او 148 او 149 صفحه باندې او دې کې ګوره یو روایت داسې راغلی دی چې پختسی ځان خسی که علا ذلک او دریای پرېږده او په بل کې نه راغلی دی پختسور او په بل کې نه راغلی دی پختسور درې قسمه روایات پکې نه راغلی اوس که ځان خسی کې که ځان پرېږدي نو معنا دا ده چې ځان مه خسی کوه په دې خسیوالي په حرمت باندې قلم وچ شوی دی یا دا معنا چې ستا په قسمت کې کومه زنا ده هغه تا ته خامخا در رسیدونکې ده ځان خسی کول ښه کار نه دی ځان خسی کول داسې دوایانې استعمالول چې د هغې سره شهوت کمیږي یا ختمیږي د ختمېدو واله دوایي ممنوع ده د ختمېدو واله دوایي سره دا ممنوع ده دا په حکم د اختصا کې ده او هغه دوایي چې هغه د کمیدلو د شهوت ده نو په دوه قسمه باندې ده یو هغه قسم دوایي ده چې عارضي طور باندې هغه شهوت کمی عارضي طور باندې او بل هغه ده چې هغه
دائمی طور باندې ضعف د شهوت راولي، نو دا کومه چې عارضي طور باندې کمی راولي، کم غیر شادي شده نوجوانان، نو د هغوی دپاره جایز ده. او دا کم چې دائمی ضعف دا کوي، دا پیدا کوي، دا مکروه تحریمی ده. ګوره بیخي ختمول حرام او کمول څه دي ملا صاحبه؟ دا مکروه تحریمی ده. دا په اختصار کې نه لږ شانته بحث شو. وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بشک زرنا د بنی آدمو کلها ټولو بین اصبعینی ها پما بین د دو گتو کی دی د گتو د رحمان بادشاہنا. ځکه د الله پاک د پاره زمونږ او ستاسو په شان ته ګوتې نه دي، بس کما یلیق بشانه وتعالی، صفات بلا کیف. دې ته څه وایي ملا صاحب؟ صفات بلا کیف. انما یقال لذلك صفات بلا کیف، دې ته ویل کېږي صفات بلا کیف. په دې کې ستاسو سره ده صفات بلا کیف کې استاسو ری نشته، خالی ذهن یستی. زمونږ د متقدمین ریدا د تفویض کو الله اعلم بمراده بذلک، بس مونږ ته هیڅ پته نشته. آمنا وسلمنا، نورې ګوتې پکې مونږ وهو نه. د دې په خارج کې انسانانو کې مثال داسې دی چې هلکه د هر چا لوریانې ودیږي او د هر چا خویندې ودیږي، خو دا تفوس ممنوع دی. ته پلار ته وله یا ورور ته ورته دا ویلی شي چې ستا د لور یا دا خور ولې واده شو، هلته به دا څه کوي؟ دا ممنوع ده که نه ده؟ په انسانانو کې نو د الله پاک جل په ذات کې مس خبرې ممنوع دي. سبق طریقیات کې پښتو کې به داسې مثال ورکوي چې هغې باندې ذهن کار ورکړي، په خپل مابین کې ته داسې خبرې ممنوع ګڼي او ډېر د عیب او د شرم یې ګڼي، نو د الله په ذات کې هم ځینې خبرو کې تپوس مپوس نه وي. که دې راغلی دا تصور هم یو ځای پورې روا دی، خو بې منع دی. او متاخرین زمونږ دا وایي چې په دې کې به تاویل کوو، ټیک ده که نو؟ له اصابع لا که اصابعنا، دې ته ویلي. یا داسې تاویل بین اصبعین نه مراد دا دی، تاویل دا دی چې قدرت د الله د هغې د لاندې دي. پښتو کې منګ او تاسو وایي دا زما په ګوتو کې دی، هلکه هغه پلان کې سره نقصان دا زما په ګوتو کې دی، نو دې کې خو وایي نشته. په ګوتو کې معنا دا دی چې لکه زما د انډر د لاندې دی، ما نه څه اخوا دې خوا حرکت کولی نشي، ګوتو کې مې دی. معنا څه شوله ملا صاحبه؟ ګوتو کې مې دی. هلکه دا پلان کې کار وایي ګوته غوږ له وړلم راته نه ښکار کېږي، نو دا معنا نه ده چې ته په لاسو کې بې خیر کېږي چې رښتیا په دې لاسو کې. چا په ترکارۍ کې میلمه ته ویلي چې هلکه ته وس مې ډېر نه کېږي، لکه د غریبۍ میلمه پسې د خو زړه پکې پروت دی، نو هغه به پکې غاخور د قپ نه د نوړۍ نه جوړه کړه، دا تاوله بیا چې دی کې خو زړه ګینې نشته. نو دا ځینې داسې خبرې دي ته تاویل وایي. دې ته څه وایي؟ تاویل وایي. نو مسله پکې نه څه پېښ شولې په خبره باندې ملا صاحبه؟ دقه شي دا صفات د باري تعالی او د غیر مقلدینو د هغې ورېدا ده چې په صفاتو د باري تعالی کې به نه تفویض کې، نه به تاویل کې، او نه به تحریف کې، نه تفویض او نه تاویل او نه تحریف او نه تشبیه، هیڅ به پکې نه کوي. څلورو واڼو کې که دې هر یو وکړو دا شرک دی، والعیاذ بالله.
د هغوی په مسلک کې زموږ متقدمین هم مشرکان دي او زموږ متاخرین هم مشرکان دي، صرف دیو په جنت کې دي. نو دغه باجانه چې خبره ورته وکړه نو هېڅ دلایلو ته ضرورت نشته چې هلکه جنت کې به ځان له ویرېږئ، جنت کې به ځان له ویرېږئ. ټول خلک شرک ته ورویشتو. نو هغوی د هغوی مسلک په دې صفاتو کې دا رنګ دی. زمونږ مسلک تفویض او تاویل دی. دا یاد ساتئ، تفویض هم صحیح دی، تاویل هم صحیح دی. متقدمینو رایه ده، بله د متاخرینو زمونږ رایه ده. ان قلوب بني آدم كلها دا ټول بین اصبعین من اصابع الرحمن. سمانا د الله د قدرت د لاندې دي، د الله د قدرت د لاندې دي. د هیچا زړه د الله د قدرت نه باندې الله یې څنګه غواړي مقصې به کېږي. کقلب واحد په شان ته د زړه یو اړی رړی دی لرا کې په یشا څنګه چې وغواړي. ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم اے خدایا مصرف القلوب اړون کې رړون کې د زړونو واړه وزرونه زمونږه علی طاعتک په طاعت ستا باندې، په طاعت ستا باندې. دا ډېره ښکلې دعا ده. ها اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، كزان لے صرف قلبي على طاعتك وایا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود. ترجمه وکام هیڅ یو ماشوم، هیڅ یو ماشوم، مولود نه مراد سره لکه ماشوم دی. او هغه چې دی صاحب د سلمان ملی صاحب په واده چې کوم تقریرونه به کوو هغه مولود شریف تی مراد، مولود نه مراد ماشوم دی. دا د پنسیاق د نفي کې واقع دی. استغراق لپاره په څه واقع شوی دی ملا صاحبه؟ من واقع شوی نشته هیڅ یو ماشوم الا یولدو مگر اغازی گولی شي علی الفطرتی په فطرت سلیمه باندې، په فطرت د اسلام باندې. هغه خټکی ماشوم غلط نه. اصل د انسانانو هغه دا دی چې دا سم وي. فابواه نو مور او پلار د یهودانه یهودي وګرځي دلرا او ینصرانه یا نصرانی وګرځي دلرا او یمجسانه یا مجوسی وګرځي دلرا. کمور او پلار یهودي بچي، کمور او پلار نصرانیانی بچي څه شي مناسب، که مجوسی اقا بچی پاک مور او پلار پسې لاړ شي کنه بس نو د دینه دا مسله معلومه شو چې ټول خلک ټیک دی. دا وروسته مور او پلار نو گویا کې د مور او پلار خپل بېدیني هغه ځان لدا او دا بچی په ځان پسې په بېدینۍ کې روان کړو، دا ځان له عیب شو، دا ځان له جرم شو. نو اوس د دې دا بل مخراواله چې مور او پلار مسلمانانی نو بچی بم سوی ملا صاحبم بچی به مسلمانان وی، چې مور او پلار عالمانی بچی بم عالمان کی. فابواه یهودانه او ینصرانه. نو بچو په مخ کې چې ته کوم ښه کارونه کوي بچي هغه طرف ته رابلي نو دا به د ځان له بله مستقله پیدا وي. کما تنتجو لکه چې بچی راوړي البهیمتو ساروی، بهیمتن جمعا ساروی په څلور څانګرو، جمعا پښتانه ورته وایي په څلور څانګرو. د چا چې لور وشي انسان نه وایي یو دغه پیدا شي په څلور څانګرو وغي دا غټه خبره ده. په عربۍ کې دغه څلور څانګرو ته څه وایي؟ جمعا. هل تحسون تاسو محسوسوي فيها پاغي کې من جدعا اندام پریکړې شوی چې کما وانه بچی پیدا شي کم یو بچی تاسو ولید چې غوږی څیرې کړی شوی دی شته پکې داسې بیا ورله دا خلک غوږونه څیرې کړي او دا خلک ولې غوږونه ولې څیرې کوي؟ چې سیل شي نه. ما جعل الله من بحیرة ولا صائبة ولا وسیلة ولا حام. او د دې غل لغوي معنیګان یو میا تاسو ته درځي ترجمه به وکړئ د خیره ښه به شي. بحیرت جوړه کې غوږ ولې څیرې کوي په ده باندې د دې بوت نظر دی، په ده باندې د دې بوت
نظر دی دا د بت د نظر د لاندې دا چې غوږ چیرې کړی شوی ته هېڅوک څه نه وایي که د چا فصل یې خوړلو خودي خودي برکت دی که هر څه کوي بس هغه دې کوي ولې د باندې د بت نظر دی که دې راغلی بت دې په ځان نظر وکړي بت دې په ځان نظر وکړي نو ګوره هغې کې کم یو جدعا پرې کړی شوي اندام والا شته نه دا وروسته دا ظالمان دې وي جدعا کې بخیرت یې وګرځوي که دې راغلی دا خو د مخکې نه څنګه چې څاروی هغه روغ رمټ د الله مخلوق پیدا شو په هغې کې بحیرې نشته کافرانو ترې وروسته بحیرې جوړې کړې دا قرنګې په انسانانو کې غلط څوک نه پیدا کېږي صحیح انسان پیدا کېږي وروسته دا کافران په غلطه لار باندې روان کړي دا مشران ثم یقول فطرة الله التي فطرت د الله فطرت چې یو نوی شیز خدای پاک پیدا کی کنه که دا مخلوق خدای پیدا کړي فطرت الله فطرت د الله التي آغا فطر الناس علیها چې پیدا کړي خلقو لره په هغې باندې نشته تبدیل د پاره د خلق د الله ذلک الدین القیم دقه دی دین برابر دقه دی طریقه برابره دغه د پیدایش برابر وعن ابي موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه قال فرمای قام فینا ادرد په من کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بخمس کلمات په پنځو کلمو باندې ول نن دته پنځه خبرې کوم د تقریر کې په 12 دغو کې یو دا طریقه هم ده چې اول ته اجمالا ذکر کې او که اخر کې اجمال وی بیا خدا که نن دته یو 2 خبرې کوم نن دته یو 2 خبرې کوم نو خلک متوجه شي دا کمی 2 خبرې دي د 2 خبرو له دلته په دې مزغو کې ځای پیدا شي لکه دا مازغه خلک متوجه کړي نو لاره راشي نو بیا یوه دا خبره ده په هغې رڼا وغورځئ بله دا خبره ده په هغې رڼا وغورځئ یو 10 منټه به د جمعې تقریر هم دی برابر شو خلک په خبره باندې هم څه شي ملا صاحب پیش شو نو رسول الله مبارک ودرېدو په څو کلماتو بخمس کلمات کلمات خو پېژنې کلمه څه ته ویلی کېږي ما تضمن کلمتین بالاسناد دا تعریف دی که نه کلمې څه تعریف دی دلته چې دا ما تضمن کلمتین بالاسناد مراد دی ها د کلمات نه مراد کلامونه دي د دې نه مراد څه دي ملا صاحب کلامونه دي عربو تقریر تم کلمه وایي پورا بیان چې ولیکي یو مضمون ولیکي یو پاڼه نو په هغې ملا عنوان ورکي کلمه عنوان ورکي کلمه نو ذکر د کلمې مراد نه کلام 15 کلامونه باندې نور خو کلمه لفظ نو جعل معنا مفردن دندن دې ته ویل کېږي کنه الکلمتو لفظ کلفظتن لفظتن په مفصل کې لفظتن دی او کافیه جوړه ده د مفصل نه نو دې کې بیا ولې لفظتن نه دی راغلی ویجی سے بغل لحاظ د وحدت کړی دی حافظ ابن حاجب لحاظ د وحدت ثمره د اختلاف عقد چې نهمیر شریف کې دا ویلي دي نهمیر والم دا هغه مفصل په مسلک تړلی دی کلمه څه ته وایي لفظي باشد تنها لفظي باشد تنها کې دلالت کنه بر یک معنا بم یو وي لفظ بم یو وي او ابن حاجب صاحب وایي چې معنا یې قرطا یوه وي لفظ له اعتبار نشته که لفظ یو وي که درې وي ثمره د اختلاف شارح ملا جامی وی دا روزی په عبدالله کې حین العالم حین العالم چې عالم نه بیا خو بالکل کلمه نه ده او چې عالم شي نو بیا دکه نه ده نو راځه بخمس کلمات فقال نو فرمل رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله لا ینام بشک الله تعالی نو د کیږي ولا ينبغي له ان ينام مناسب ندی د الله پاک د پاره چې ودی شي نو د کیږي نو سره خوب خای نو سره خوب خای اکلال والی لك الله تعالی نو د کیږي نو سره ود کېدل دا سره خای تفسیر کبیر د امام رازی لا راش وی موسی علیہ السلام له غلال بنی اسرائیل دا غټ ساده کان څنګه ته وی موسی علیہ السلام وی خا وی هل ینام ربک دا څونه غلطه خبره ده ربک
ولې ستاسو رب نه دی چې تاسو هل ینام ربک موسی علیه السلام ته ستا رب ویده کېږي نو اول خو دا خبره څونه غلطه ده چې د موسی علیه السلام رب دی نو ستاسو داسې ولې نه وی چې هل ینام ربنا ولې نه وی چې ربک وایي اول خو دا خبره څونه غلطه ده بل دې تپوس ته څه حاجت نیکه جنانې د دې پښتنو ښه تاریخ دی مخې ته خو ځینې خلکو ګوره دا بني اسرائیلو ته ورشتلي دي هم د هغه خبرو تپوس کوي چې کومه خبره به د تپوس کولو نه وي اوس دې ته د بني اسرائیلو څه ضرورت راغلی چې ستا رب ویده کېږي که نه ویده کېږي موسی علیه السلام الله پاک ته وایي څه ورته وایي موسی علیه السلام چې کله شپه شي نو په خلطو جاجتین 2 شیشې په لاس کې داسې ونیسه او کښېنه نو 2 هغه نرۍ شیشې دواړه لاس کې داسې نیولي دي او ناست دی خوب بله ټالۍ ورکړله نو بس زر یې هغه شیشې دغه کړلې قابوت یې غورځېدلې په 2یم ځل قابو غورځېدلې نو دا د 2 ځله خوب خو ګزاره کوي خو چې په 3یم ځل چا د خوب راشي په 3یم ځل خوب ورغلی نو بس اوږده شو دا لاسونه یو بل له داسې رال دا دواړه شیشې د یو بل سره ولګېدلې تړې ونې لاندې لاړې ویل موسی علیه السلام پوه شوې که رب ځان ورته الله پاک یادوي که رب اوده کېدلې نو نظام به درهم برهم ګرځېدلی که دې راغلی اوده کېدل پکې نشته نو دا قصه یې زده کوي دا لا تأخذه سنة ولا نوم سنة ولا نوم په دقه ځای کې بیلېږي ښه نو ان الله لا ینام ولا ینبغي له مناسب نه دی الله دپاره ان ینام چې اوده شي یخفض القسط راټیټوي ایسې لره اینې رزق لره ویرفعه پورته کوي دی خدای پاک چې چاله رزق کمی کم وي زیاتوي زیات وي دا په څو خیارتیا او په قمقلتوب پسې نه د قمقل انسان به څونه رزقونه به له رارواني شمیر به له نه وردي او خیار انسان به وي او بیا هم کار هلکه امام شافعي رحمت الله علیه څه وایي کم عاقل اعیت مذاهبه وجاهل تلقاه مرزوقا ورپسې وایه که نه ورپسې وایه هذا الذي جعل الاوهام حائرة وسیر العالم النحریر زندیقا هلته په څه دپاره په مختصر معنی کې دا شعر راوړی هذا د دې هذا ټکي دپاره راوړی دا ټکي دپاره د هذا ټکي دپاره هلته راوړی دی وګوره کم عاقل دا دویم عاقل پسې ولې ذکر کوه آیا ملا صاحب دې کې مبالغه راله انتهایی عقلمن انسان اعیت مذاهبه د هغه د ګټې وټې لارې ګډې وړې خیار انسان به خو څه به ورسره نه وي هر ځای کې به د او ساده ګل انسان به د پیسو په شمار به هم نه پوهېږي در طرف نه به ورته را روان وي نو دا څوک کوي دا کارونه الله یخفض القسط ویرفعه پورته کوي چا لره ملا صاحبه رزق لرام یرفع پورته کولی شي الیه الله رب العزت عمل اللیل قبل عمل النهار مخکې عمل د ورځې نه داسې نه کېږي چې الله بره دی او لاندې نه دی او اعمالو ته بره خېږي خو نه د هر نیک عمل نسبت بره ته دغه کېږي دا کېږي چې دا عمل بره خېږي وعمل النهار قبل عمل اللیل حجابه حجاب د الله تعالی نور دی موږ او تاسو حجاب دیوال دی او دلته لباس کپړې دي د الله حجابات هغه نور رڼاګانې دي ډېر رڼا د وجې نه څوک ورته کتلی نشي کتلی اوزه نور ته ګوره نو نور ته کتلی نشي نو الله ته به لو کشفه که چرته کشف کې دي حجاب نور لرا نو لاحرقت نو وبسیزي سبحات وجهه هغه پړق پړق د مخ د الله د ذات د الله تعالی ما اغا انتها الیه بصوره چې ورسیږي ته نظر من خلقه د مخلوق د الله نو دغه وجهه کې سبحات وجهه کې اقا توجیهات چې اسبو کې متوکو د قدر دي صفات بلا کې په صفاتم اده که سوچ د وجهین صرف وجه مخ علی بس مضبوط دلیل په هغې په خلاف باندې دا دی چې ویبقا وجه هر څه به ختم شي الا وجه ربک نو بیا خو د هغې نه لکه العیاذ بالله دا دی چې د الله اسبوع ابم ختم شي بل یداه مبسوطتان ابم ختم شي یوم یکشف عن ساق ابم ختم شي
فکر دې راغلی او دا کنف وګه چې په هغه بنده باندې ږدي دا 50 ټکي دي 50 ټکي یاد ساتئ په شرقائد کې په موږ بالما لا مزید علیه مبحث چیړلی دی هغه درس هم شته او شرح کې به انشاءالله تاسو ته راشي په دې صفاتو باندې نو صاحب علیه رحمته بیا خدا معنا شو چې صرف وجهه به پاتې شي نو به څونه غلطه خبره جوړېږي مولوي صاحب چې زی ابازوله به راځي دقې خبرو ته به غاړه ږدي یا تفویض دی یا تعویل دی له دوو خبرو نه به پکې درېیمه راځی نشي یا تفویض دی یا تعویل دی راځه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ لاس د الله ډک ملأ دی نکمی دی لرا نفقا خرچا سخاء اللیل بیدون کے دے دشپی دور دی ارائیتم خبر را کئی تاسو ما دا آغا چی خرچ کری دی مزد آغا وخنا چی پیدا کری دی اسمانون اوزمکی لرا بے شک نید کم کرے آغا چی پا ید دا اللہ کی دی وکان عرشہو علی الماء او دی عرش دا اللہ تعالیٰ پا ابو بانی عرش دا اللہ تعالیٰ پا ابو بانی و بیدہ المیزان او پلاس دست قدرت دا اللہ تعالیٰ کی میزان دے تلا دا د رزق کمئی او زیتی میزان پیجنئی ستوائی میزان اصل کی څو لکه نو دا کوي دی دا کوي کنه فکر من چې ناوګي کې سبق ویني من دا لاخي ولې دلته کاته یو راځي نو ته لومبۍ درجه کې خدا کسی قطاری نه په دیمه کې خدای چې میزان فاصل کې څو په کدراله مخ کې بدا اول درجه کی صرف بوهایی او میزانی صرف صرف بوهایی میزانی صرف دا ارشاد صرف نو زاغ ټیم کی بیا په دویمه درجه کی زرادی او زنجانی و ارشاد صرف په زرادی زنجانی دا کتاب نو سیب زرادی او زنجانی کې به بیا دا علالو چې میزان څنګه وپاسر کې او جائن کې څو مذهبونه دي هغې کې به دا خبره نو دویمه درجې له چې دغه طالب دلته رالی نو هغلته خو دا خبرې هم پکې راووتې نو د هغه دا ګمان رالی چې ګینې هلته ناوګۍ کې دا باسونه نشته دی او دا ګینې دلته دي چې په دې ټکي کې ټکي راوباسي چې دا خو داسې نه و داسې و بیا داسې شو او داسې شو نکه دی رالی نو دا هغه ځای نه چې څوک راتله ټلیفونونه نه وو خو دباونه به یې رالیږل چې لکه زه به لکه ستا سره خبرې اترې کوم ما درته راشه چې زه ورسره څنګه په اولني ورځ باندې میلاو شوم لي اختر په چوټیانو کې رالی ستړي مشي مې ورسره کول هغه سبق پرېښی نو فورا یې زما نه تپوس وکړ میزان ویل په اصل کې څه و هلکه خلک ما تپوس وکړي چې څنګه یې ښی په میزان په اصل کې څه و نو ما ورته وویلې د بابا خبره په یو سا چې میزان در اصل میزان بودو و ساکن ما قبل او مکسو بنابر آن که وورا بیا بدل کردن تا میزان گش میزان شد میزان د څه صیغه ده په سکته فکر دی رالی هغه کې من ناوګۍ کې دا دغه نشته دی یعنی دا چې دا دغه خو به پکې دی راونه بس ورته ما په پارسۍ کې وویل او د ما په چا کې ویل په پارسۍ کې وویل فکر دی رالی دا خو ځینې ځایونو کې ځینې کتابونو کې یو باس به ځینې کتابونو کې به دا باس نه وي که نو بیده المیزان یخفض و یرفع متفق علیه کله ګوره راشي رواه البخاري و مسلم او کله راشي متفق علیه په دې دوه ټکو کې فرق حضرت صاحب فرمایلی دی حضرت مفتی فرید صاحب رحمت الله تعالی علیه رحمتا واسعه د هغه هم د مشکات تقریر زما سره شته او د دې دا معنا نه چې تم ماته وایې چې ما علم راکړه ګرځه پسې فکر دی رالی زما خپل خوی دا دی لکه دا نایب شیزونو پسې زه څه کوم ملا صاحبه ګرځم شمس الحق افغاني صاحب ته چا ویلي وو ویلي دا شیطان څه دپاره لکه دا څه وجه کیدی شي دا په څه حکمت خدای پاک پیدا کړی دی لقد سألت عن امر عظیم ته داسې کار کوه د نن نه بعد جمعې مانځل هلته راځه نو وایي 14 جمعې په دې باندې بیان وکړو د شیطان په پیدا کېدو کې څه حکمت دی فکر دی رالی 14 جمعې هغه کیسټې د یو ملا صاحب سره شته فکر دی رالی ولې قرار کوم
خو چې موږ ته مطالبې په څه طریقه باندې ګوتو ته راوستل شروع کړل نو صاحب منکر شو. نو مسله داسې ده اوس دغه ښایسته مبحث و که نه چې دا دغه شوی ښایسته مبحث و شمس الحق افغاني صاحب شمس الحق افغاني صاحب چې دغه دلته 400 ته راغلي دلته خو چا په هغه اولنو ورځو کې چا نه پېژانده چاته واده کې وي نو چې واده کې راغلی نو هغه واده کې مولیانو مشوره کوله یو وایي چې لکه دا مېلمه مولي صاحب دی دله هم پکې ټیم ورکړه بل وایي چې نه یاره که خدای خبر څه شی به وایي پکې لکه هر سړی خو راپاڅوی هم نه شي بیا چې څه وویل هغې ویلي خو زه لنډه دا ده چې بې زړی پې وو خو خبره ورسره کړې وه چې لکه بیان به ته لږ وکړي وبکم بس راپاڅولی وو چې ناست یو نو ده ورته ویلي که په ټول قرآن درته بحث وکړم که په صورت درته بحث وکړم که په یو آیات یې درته وکړم که په یو حرف یې درته وکړم خلکو ته چې په حرف راته بحث وکړل نون بس په نون باندې شروع شول هغه شپه لاړه ویل بیا که موقع خدای میلاو کړه دا پاتې بحثونه به چېرته بله شپه نیلي علماو که سړی چې د بر صغیر په سطح باندې دغه شی لکه صاحب علیه رحمته ایشي او په دغه کې شیخ التفسیر ومنلی شي نو خامخا خدای وله څه ورکړی ملا صاحب علم یې وله ورکړی پېژنئ شمس الحق افغاني او که داسې چې لاړ شو اوس مخکې بورډ نه و لګېدلی یم زه به ورتلم اوس خو بورډ هم لګېدلی د قبر دپاره مخکې بورډ موډ نه و زه به دغه کېدلم ورتللم ښه نو صاحب علیه رحمته فی پېشولۍ څه شو څه پسې مې ته ویلې وایه متفقون علیه نو ګوره مفتی صاحب رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې کله په دې الفاظو کې تغییر او تبدیل وي نو بیا رواه البخاري او مسلم چې الفاظ دواړو یو شان ته نقل کړي وي نو متفقون علیه وفي رواية لمسلم يمين الله ملآن قال ابن نمير ملآن ملآیا په ځای باندې تصر راغلی ملآنو راغلی دی صحا نه کمی دی لره شیء اللیل والنهار شیء دې شیء به بل ځای کې چې تشریح راشي چې شیء څه معنا ده ان الله على كل شيء قدير وعنه رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرمائی سئل تپوسو شد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذراری المشرکین په بارا د کرکوټو ماشومانو د مشرکان چې دا مړه شي قال الله اعلم بما كانوا عاملین دا د اول وخت والا روایت دی دا کم ټیم کې چې وحی پیغمبر ته نو راغلی بیا خود ما تاسو د داری قطنی روایت نقل کو چې سألت ربي اللهین ما د خپل رب نه د اللهین سوال وکړو چې خدای دا کوم چې ورکوټي نابالغه غیر مکلف وفات کیږي زما په دې امت کې یعنی مسلمانانو کفار ولا ټول نو دا خو راله راکه نو فاعطاني ما ته الله دا راکه فهم خدم اهل الجنه لکه دی راغلی الفصل الثاني عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما بشك اول آغا چه پیدا کر اللہ تعالی اول آغا چه پیدا کرے دے اللہ تعالی القلم قلم دے القلم الکا دے معنی دارا پولی دا خبر دے ان اولا ان اولا دا اولا اسم دے منصوب دے او قلمو تسلیم اللہ صاحبام خبر دے فقال له اکتب نقال ما اکتب ویلولک قدر فكتب ما كان وما هو كائن الى الابد دا ارسی ولیکل ابد خو پیژنې کنه زمانہ غیر متناهیہ فی جانب المستقبل او یو دے ازل زمانہ غیر متناهیہ فی جانب الماضی چا خود سری نہیں معلوم او ابد چې دی خوا سری نه معلوم او سرمد د دې اطلاق په دوانو باندې کیږي یو ابد یو ازل او بل سری مولا صاحبام سرمد یو روایت په دې کې داسې راغلی چې قلم ته وایي ولیکانو قلم شروع شو ټولو پیغمبرانو دا دغه لیکل چې پلان کې پیغمبر علیه السلام او دغه امت نو دغه امت که څوک نیکانی جنتو ته به ځي که بداني دوزخ ته به ځي ټول چې محمد صلی الله علیه وسلم لرا ورسېدو نو محمد صلی الله علیه وسلم یې ولیکه بیا وایي امت ده که څوک نیکانی جنت ته به ځي که بداني جانم وایي مه
د دقې محسره د دې قلم دا څوکه وچاودله. نن چې دا قلم ګوري چې دا څوکې چاودي هغه قلمونه لاړ کړه، موږ به پې لیکل کول، هغه تختۍ به هم چې پې لیکل قلم او بل هغه صحیح چې پکې واچوي که نه قلمونه دي هغه څوکې صحیح ملا صاحبه چاودي، دا څوکه په حقه ټیم چاودې ده. المه ویل ربه څه ولیکم؟ وایي امة مذنبة ورب غفور. الحمدلله د دې امت څونه خیر رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب اسنادا. په دې کې دغه مولا صاحبه غریب خو دې ته چې تفرد په یو راوي کړی فکر دی هغه تفرد چې په کړی دی عبدالواحد بن سلیم المکی، دغه ضعیف دی فکر دی. خدا حدیث د ترمذی نه علاوه په بل سند سره راغلی دی، ابو داود شریف کې راغلی دی او منذریم راوړی دی په ترغیب و ترهیب کې. وسکت علیه او ما سکت علیه ابو داود تا په حکم د صحیح حدیث کې یعنی په حدیث باندې کلام کوي، حدیث باندې څه کوي مولا صاحبه؟ کلام کوي. او د دې په معنا کې يرحمک الله حدیث ته ابن عباس هم شته، طبرانی را نقل کړی دی د صحیح سند والا. او د دې په معنا کې بل حدیث ته ابو هریره دی رضی الله تعالی عنہ ابن عساکر په خپل تاریخ کې راوړی دی. نو لہذا حدیث دا متن ثابت دی. ٹھیک ده چې د روایت د ترمذی کې دا عبدالواحد بن سلیم المکی دی، دا هغه د وجې نه دا ضعیف ګرځي، خو نو کې نور سندونه ورله را صحیح شته. وعن مسلم بن يسار قال ده فرمای تفوس شد عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ عن هذه الآيات وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. د دې آیت تفوس وشو چې آیات کا هغه وخت چې واغسته رب ستا د بني آدمونه د شاګانو د دین ذریتهم، واخسته رب ستا د بني آدمو د شاګانو د دین اولاد د دیو د بابا آدم علیه السلام د ملانې بچی راویستل. چا ویلیو چې د املای ورته څیرې کړه تیراویستل، چا ویل چې په دې ویښتوی تیراویستل، چا ویلی دی دا قول راجح دی چې جخر القفا دی څټ کې مسوړه لیدلې ده دا جوور غونته کې ځای دقه ځای نه دا رایستلیو او بیا د هر چا خپل اولاد دي د هغه ځای نه ولې رایستلیو. نو دې ته واقعه د بلا واله وایي. دې ته واقعه د چا وایي ملا صاحب؟ د بلا والا. څوک ته واقعه د الست وایي، څوک ته واقعه د بلا وایي. فکر دی رالی د ذوالنون مصری سهل تستوری داسې بزرگان فکر دی رالی سهل تستوری دا لی بزرگ دی دا تفسیرم دی تفسیر تستوری په یو جل وړو کې جل کې دی داسې ځای په ځای باندې کلام کړی ځای په ځای باندې کلام کړی. دا زمونږ چې 131 تفاسیر سره مخامخ دي کې داسې شته دی چې 3.5 صفحې مثلا یو تفسیری صرف داسې پکې شته دی چې 40 جلدونه او 50 جلدونه یو تفسیری اسما قسمې غټه واړه دا دغه وي دا پکې وي. نو دیو ته دا قصه ده یاد و یو بزرګ په مخ کې چا ویل چې لکه پلان کې بزرګ وایي و چې ما ته دا د بلا والا قصه داسې یاده ده که پرونی ورځ هغه ویل دا څه تېروتې دی ما ته داسې یاده ده که اوس لکه چې عین دې موقع کې زه ینم. نو دا ځینې چاته یاد پاتې شوي دي، هر چاته یاد نه دي پاتې شوي. دا هر څه خو واپس د انسان نه شي، هغه زموږ نه یېرو د مور په خېټه کې زندګي هغه یې روا ورکوټې چې انسان پیدا شو هغه زندګي اتیرې د هر څه تی صحیح ملاس روانې کړي. نو قال عمر رضی الله تعالی عنہ سمعت ما اوریدلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تفوس کوله شو انها فبال د دې کې وقال نبی فرمایل ان الله خلق آدم الله تعالی پیدا بابا آدم لرا ثم مسح ظهره بے مسقل شاد اغه نراوی صدا اغینا ذریه اولاد څنګه تراوی سر ما ته قصه وکړه کنه. او قاضی بیزاوی وی هذا تمثیل و تصویر دا اسی مثال دی چې مثال په تبری تراوی سر نور دا په حقیقت کې دا خبره دا سی نه ده
که دې راغلې لکه تاسو کې د کلچ والا موبایل والا دا قصه لیدلې ده چې دا کم په 1 جنوري نه دی چالو کوي 1 جنوري ته خو لا ټیم شته که نه د اوس نه په کې قصه شته دی د ماشومانو هغه سیندقان چې دا په دې کې دي او په لشتکي دغه له جوړ کړي پکې ښکاري مغې ته ټول سیستم برابر کړی په دې رحم د کې چې کومې سیستمې دي او د جراثیم وغیره او د دیو نه چې کوم د دفاع دا ټول سیستم یې ورته په هغې کې برابر کړی دی نو هغه ماشومان نو دی خو تجربه کړې ده د غوا په بچي باندې تجربه کړې ده څه د غوا په بچي باندې خو اوس د ماشومانو تصویران هغسې شته دی ته که دی کړي دي خو کړي نه دي لکه دا به کوي خو د مخکې نه د هغې ویډیو ښودلې ده نو وایي دا هم دغسې تصویر دی تصویر باندې پوه شي دا تصویر او تمثیل دی حقیقت باندې محمول نه دی قاضی بیضاوی وایي نه اخراج د ذریت شته دی ملا صاحب په خارج کې او نه واقعا د الست او د بلا شته دی په خارج کې بس د عقل او د شعور نه دی انسان وایي کار والی لیکن جمهور محدثین صوفیه کرام په دې متفق دي چې دا تمثیل او تصویر نه دی دا وروره په خارج کې پیښه شوې ده د دې وجه نه علامه طیبي هم دا ویلي دي صاحب علیه رحمت علامه طیبي په دې دریم فصل کې په دې باندې روایت را روان دي نو په هغې کې علامه طیبي هلته ویلي دي وفي هذا دلیل على ان اخراج الذریة کان حقیقتا دې کې ګوره بل روایت راغلی دی مولي صاحبه په هغې کې داسې الفاظ راغلي فنشرهم بین یدیه کذره د بابا آدم مخې ته یې داسې خواره کړل که د سرو میږانو خړو میږانو په شکل کې دا په حقیقت باندې ټول څه کوي ملا صاحبه دل کوي او بیا راځي ثم کلمهم قبلا داسې مخامخ یې ورته خبرې وکړلې چا دا ویلی دي چې هلکه دغه روایت چې دا د کوم نه دا حقیقت معلومیږي چې دا حقیقتا دا شوي دا روایت ضعیف دی نو علامه ابن الصلاح ډېر لوی شخصیت دی هغه دا وایي چې کله د دې ضعیف حدیث په مقابله کې بل صحیح حدیث راغلی نو بیا دې ضعیف له اعتبار نه او چې د ضعیف په مقابله کې بل صحیح حدیث نشته د هغې په ضد کې د هغې په خلاف بل نشته دی نو دا اسې د یو عالم د رینا او یا د یو زرو عالمانو رینا دغه ضعیف حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم قوي دی ضعیف حدیث اوس پیژې ضعیف دا معنا چې پیغمبر اسلام ته په رسېدو کې دا خبره ضعیفه ده که داسې پته ولګېده چې د رسول الله وینا ده د رسول الله اسلام په خبرو کې ضعیفې نشته هغه ټولې قوي قوي خو دې رسېدلو کې خبرې دا معنا نو لہذا دا څه شول ملا صاحبان نو دا په حقیقت باندې څه شو ملا صاحب ور محمول شو راجح مذهب دی معلوم کو پدې چې دا په حقیقت باندې ور محمول دی او دا د دغه والا دا د تمثيل والا خبره او د تصویر والا خبره حقیقت کې نه معتزله و ده نو بیا قاضي بیضاوي دا ولې دغه کړی ده دا راغستی نو قاضي بیضاوي په دې خپل تفسیر کې زیات دغه د تفسیري کشاف نه کړی دی او کشاف والا معتزلي مسلک کې دی دغه ځای کې مسله دا راغلې فقال نو فرمایل الله رب العزت چې خلقت هؤلاء ما پیدا کړي دا کسان للجنت چې د پاره د جنت او په عمل د اهل جنت باندې به عملونه عمل کوي نه خیر دقه دا څه او د بابا آدم څه اولاد یاد کول دا جنتیان دي په عمل د اهل جنت باندې به څه کوي عمل کوي الحمدلله چې موږ تاسو خدای پاک عمل د اهل جنت لراوستي نو داخل بکی الله پاک دی بندل ربیه په دې عمل سره جنت لا ما تاسو ته ویل چې جنت ته داخل په عمل دي که پر رحمت دي تطبیقات مې ته کړیو او اذا په هغه وخت کې وبعمل اهل الجنه يعملون دي ثم مسا ظهره فاستخرج راوي سداغنا اولاد فقال النبي فرمال خلقت هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعملون فقال رجل ففيما العمل يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا خلق العبد شکل الله پاک پیدا کی بندل د پاره د جنت عامل وګرځي د په عمل د اهل جنت باندې تر دې پوری چې د مرشي په عمل باندې د عمل د اعمال د اهل جنت نه داخل کی د په سبب د عمل باندې جنت لا و جنت
ته واذا خلق العبد کله چې پیدا کی بنده لري النار نو عامل وګرځي غلره په عمل د اهل النار باندې تر دې پورې چې د مرشي په خپل عمل باندې د اعمال د اهل النار یعنی الله یې پاغي روان کی خود بعد عقیب الاراده د دې بنده اراده د نیک عمل نه خدای په نیک عمل روان کی د بنده اراده د بد عمل نه خدای په بد عمل روان کی نو د اخر کې په سبب د دغه عمل سره النار ورته رواه مالک والترمذي وابو داود فکر دې حافظ ابن کثیر تفسیر چې واړه د دې د پاره بلا شواهد راوړي دي ډېر شواهد نو دا حدیث ته حسن درجه نه وخاتو صحیح لغیره درجه تا فکر دې قلم میں ما والد بات پر صحیح طرح خواب وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال خرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه فلاسن مبارک د پیغمبر علیه السلام کی کتاب باندې دو رجسټری وی پیغمبر اسلام سره دو رجسټری ور سره ویرا او بهر ته تشریف فرماش فقال اتدرون تاستفتشت ما هذان الكتابان سديدا دو رجسټری قلنا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مگر دا چې ته خبر را کې منګتا فقال پیغمبر علیه السلام اشاره وکړه للذي اغت في يده اليمنى چې فلاس مبارک خي کې د پیغمبر علیه السلام هذا كتاب من رب العالمين پدې کې نمونه د اهل جنت دي او نمونه د پلارانو د دي فلان بن فلان او د قبایل د دي چې د پلان کې علاقه ثم اجمل على اخر به اجمال راغله په اخر د دي اجمال څه ته وي د سینمونه ولي کې 1 2 3 4 10 22 32 38 مخې ته او په اخر کې به اعلان دی وتا غلغه ورکی اعلان دی وتا به ودی کې ټوټل 50 نو چې 50 اوس پکې نه څوک یو نوم سیوا کوي شي ځکه چلته نوم سیوا کوي خل ته به دا 50 سبا څکه دا خو به 51 ته وړي او دا د 50 او نه دغه نه یو کموي شي ولې کې کم شي نو بیا خو بدل ته 50 جوړ نشي بیا به څه جوړیږي مناسب 50 ته خبر نو تفصیل کې دغه سراغله اجمال کې بس دې کې کمیدل زیاتېدل به فلا يزادون بزيتي فيهم فديك ونبكمي منهم دين ابدا ثم قال باشاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء للنار فديك نمونه د دوزخیان دي واسماء ابائهم وقبائلهم ثم اجمل على اخرهم باجمال په اخر راغله ده فلا يزاد فيهم ولا ينقصون كمي منهم دين ابدا فقال اصحابه نو ویل اصحاب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ففيما العمل یا رسول الله ان كان امر کچت امر قد فرغا چې فراغت راغلی وي من هداغینا دینه خو بس خبره فارغه شوی ده بس چې څوک جنتین چې څوک دوزخین به خو عمل ته ضرورت پاتې فقالوا فرمان علیه السلام سددوا برابر شي قول او عمل برابر کئ چې حقم وی سددو مقتضى الحال سرم برابر وی سددو وقاربو او نزدېکت حاصل کئ الله رب العزت نزدېکت حاصل کئ بشک خاوند جنتو ختم والے برازی د پاره په عمل د اهل جنتو اخیری عمل چې چا د نیکی کړه وینو دا جنتی دی اگر کده عمل کوي ای عمل اریو عمل او بشک صاحب د نار یختم له بعمل اهل النار او کده عمل کوي ای عمل اریو عمل ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم به اشاره کړ پیغمبر اسلام بيده فتوان الله سنبانه فنبذهما ویشتل دی دوانو لرا دی دوانو کتابونو لرا وګوره لا بطریق الاهانه بلکې ویشتل عالم الغیب تراغلی و د عالم الغیب نه واپس ویشتل عالم الغیب ته لا واپس ویشتل عالم الغیب ته لا ثم قال فرغ ربكم فارغ دي رب ستاسو د عباد معامله دي کې نور ګوتې متواله ته ضرورت هم نشته ایس فارغ دي فريق في الجنه وفريق في السعير اللهم اجعلنا من فريق في الجنه فريق في الجنه وفريق في السعير
ځینې عالمانو د دې په باب ویلي دام تمثیل او تصویر دی. تمثیل او ځینې عالمان وایي چې دا د حقیقتا داسې رجسټرې وې صحابو ته هم ښودلې واپس یې ویې میشتلې دا معنی. حدیث مبارک ترمذی راوړی دی او امام ترمذی وایي چې دا حدیث حسن صحیح غریب او احمد بن حنبل هم دا حدیث راوړی په 2167 کې دی او دا قسم روایت دی ابن عمر نم نقل دی مسند بزار راوړی دی او دا روایت دی ابن عباس صاحب نم نقل دی داری قطنی راوړی دی. نو دا حدیث صحیح دی. وعن ابی حذامہ نبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دے فرمائی قلت ما ویلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت خبر را کا رقاد دم نسترقیها چې منگا طلب د دم کو داغی و دوان او دارنگی دوائی چې منگ دوائی کو پاغی بانی دوا و تقاتن او پریز نتقیه چې منگ داغی پریز کو دی دریو ٹکو حال ترد من قدر اللہ شیئا دارت کئی د قدر د الله نه کوم شی لکه منگ پسی چی شی لیکلی نو که منگ دم کنو بدل بشی نو که منگ دوائی خورونو بدل بشی که منگ فریض کنو بدل بشی. قال او فرمال علیہ السلام هي من قدر الله دا دریوانه کارونه د قدر نه دي کن په تقدیر کې خو تا ته دا لیکلی دي چې ګوره دا انسان به بیمار شي نو په د باندې به پلان کې چوف واچي دا غي سبب جوړ شي. تقدیر کې دا دمم تقدیر کې لیکل شوی دی کنه الکه پلان کې سره به بیمار شي نو ډاکټر صاحب به ول دوايي ورکي نو ټیک بشي پلان کې به بیمار شي نو پرهیز به وکي نو بس پرهیز سره به بیماری ختم شي نو ټیک بشي. دا هم قدر الله دی کنه دا نه تقدیر نه دغه شوی دی به کدراله دا په دې قدر کې دا روایت د رقا د دم والا راله ولی چې دا خبره معلومه شي چې قضا او قدر چې دی د اسباب د سببیت خلاف نه دی بلکې دا اسباب په خپل باندې قضا او قدر دی. دا دی سړی نه وای چې وسیره لیکلي دي خو هغه دي کنه ډاکټر باندې د سکون چې ما ډاکټر لبوځي راځه لکه دا ډاکټر يم د لیکلي دی که ډاکټر یې د لیکلي نو بیا به څه چې لیکلي نو زه مولانا خزه چې لاړ شو نشته به شي روان نو ګوره دا ډاکټر يم تقدیر کې لیکل شوی دا دمم لیکل شوی وي دا پریز هم څه شوی مولا صاحبہ لیکل شوی نو لہذا شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې دا قضا او قدر د اسباب د سببیت نه خلاف نه ده بلکې دا اسباب استعمالول په خپل قضا او قدر داغه کې دا داخل ده حجت الله البالغه رنبیجر 67 صفحه. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د دم په جواز باندې اجماع نقل کړي په نقل کړي دا اجماع چې دا په دې باندې د سلف اجماع د چې دم اچول ټیک دي. یو سړی د دې څخه دا انکار کړو چې لکه دا خې الفاظ غویل او شف نو د دې الفاظ او د دې پوکی بس دغه وشي دا دې سبب د بدن ته نه یو شي ستلې ده نو کل مولا ورغلې ده نه مې دې رتلې ده نو کم دنه بدا سړی چې مولا صاحبہ جوړ شنو غتا غسړی سخت کنځلې وکړ سړی چې دې نو ډېر سخت خپش او مشرته چې کوم دی دغه ورکړه دا چې دا خو دې سړي ډېر سخت خپه کړم نو چې هغې راوسول دا ولې خپه شو دا خو خبرې اترې ما په دې ژبه کړې وې او زما هغه د خولې هغه اواز او د خولې هغه هوا او هغه شروط پروت هم دته نه دی رسېدلی نو دی ولې خپه دی ګوره ورته ویې ویل چې زما د دې خولې هغه عوام او هغه شروط پروت تا ته در ونه رسېد او ته څونه دردمن کړلې دقه رنګې د ښو کلمات هم تا به په خدای پاک جل جلاله څه کې مولا صاحبه جوړ به دا معنا
نو دم کوي سیب ها شجة قرنیة ملجة بحر قطع دې کې ډېر ناشنا شیزونه پراته دي دا دم ته معلوم دي شجة قرنیة ملجة بحر قطع دا دم باندې زده کوي اجازه مې درته پکې ده په دې باندې ډېر شیزونه د مویحه ته ویم حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فرمایي چې د دې په جواز باندې اجماع ده په 3 شرطونو باندې دم مشروط دی جواز په 3 شرطونو باندې مشروط دی یو دا دی چې دا دم کې دا به کلام الله وي دا به اسماء الله وي دا به صفات الله وي دې باندې به دم دود کې نمبر 2 دا دی چې دا به د عربی زبان والوي نا معلوم المعنی به نه غیر معلوم المعنی به معنا بیوی چې معنا یې نه په هغې باندې دم صحیح نه دی سوا د دې یو دم نه چې دا ما درته وویلي چې د دې معنا نه ده معلومه خو دا دم څه دی ملا صاحب حدیث کې صحیح راغلی صحابي مبارک رسول الله مبارک ته ویلي په دې زه دم کوم پیغمبر اسلام واورېدل ته یې ما ته واوره وویل اجازت دی کوه شیخ الاسلام تقي عثماني صاحب دا په ډېرو کتابونو کې دا دم راغلی دی خو اصلا اصلاحي خطباتو د هغه کې دا کتی شي شجة قرنیة ملجة بحر قطع نو یو دا شو ملا صاحبه چې غیر معلوم المعنی به نه او دریم دا دی چې اعتقاد به د دم بالا او څوک چې دمیږي د هغه عقیده به برابر وي چې دا دم به مؤثر حقیقي نه ګڼي مؤثر حقیقي الله دی دا سبب دی حضرت مولا صاحبه د سبب په درجه کې به ګڼي نو دم ته د سبب درجه نه ورکولم ظلم دی ټیک ده او مؤثر حقیقي ګڼل ظلم دی او دا منسکار کې عقیده ده د مسلمانانو او د اهل سنت والجماعت هر شي خپل تعدادي کوم په مصنف نو دا دغه پکې چې کوم دی دغه شو دا ها نو دا حافظ ابن حجر لسم جلد 195 باندې په دې کې کلام کړی ها اجماع په جواز نقل کړی دا دغه 3 شرطونه ولوي لیکم چې ګوره دا کم کلمات یا با دا سوي مولا صاحبام یا به کلام الله وي د کلام الله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ام داخلي دي ځکه د پیغمبر اسلام خبره د ځان و ما انت قن الهوا ان هو الا وحي يوها نه د قرآن د حدیث ټکی وي ذکر شو یا دا دې چې اسماء الله وي هغه د اری کتاب نه اسماء الله د کړي پیدا کړي هغه په نور اسمانو کتابونو کې پروانه کې لیکي یا بدوح ذکر دراله او چې اسماء الله وي یا صفات الله وي بس پاغي دم کوا او دویم شرط دا چې د عربي زبان والا بوي او معلوم المعنی وي ځینې داسې دم خلک وایي چې د هغې څه معنا معلومه نه وي ابه نه کوي کندو ته ځان ونه غورځوي تیرو ته ور ونه غورځېږي او دریم دا دی چې اعتقاد بعد د دم کوونکي هم دا وي چې دا مؤثر حقیقي نه دی مؤثر حقیقي الله رب العزت دی او د څوک چې دمویږي نو هغه هم په دې باندې پوهېږي چې دا مسله داسې ده دا اعتقاد پکې دغه ضروري دی دمونه په چا مه بندوئ اعتقاد ورته وخیست مصنف ابن ابي شیبه کې مرفوع روایت راغلی دی کدراله رسول الله فرمایي اذا فضعتكم في نوم فليقل بسم الله اعوذ بكلمات الله چې څوک یریږي نو دا په خوب کې نو هغه دا کلمه وایي نو فکان عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما يعلمها ولده من ادرك منهم بالغین ته دا کلمات زده کول نو هغوی به بیا په ځان دمولو ومن لم یدرک کتبها وعلقها علیه او چې چاته به نابالغ او یا بې دا نشي زده کولی نو هغه له به ولیک هغه له به څه کوي ملا صاحبه ولیکو او ورځوړن به کو ان تعویز به ته ولا جوړ کو نو تعویز عبدالله ابن عمر کړی دی ٹھیک ده بسو دا په مصنف ابن ابي شيبه کې کوم ځای کې ګوري 23537 نمبر روایت دی 23537 او بل یو دغه وای دا تابعی وی سالت سعید بن المسیب عن التاویز سعید بن المسیب په تابعین کې مشر تابعی دی دا غنه مې تاسو کو د تعویز په فقال لا باس به سبا کې نشته دی مصنف ابن ابي شيبه 5 جلد 42 صفحه ده علامه ابن تیمه
رحمه الله غ فرمای ويجوز ان يكتب للمصاب وغيره روا ده چې ولیکلی شي د هغه انسان د پاره چې نظر کړی شوی وي او یا د هغه نه غیر من المرضى شيئا من کتاب الله عز وجل د کتاب الله نه ولسلیکل او کې سخت یا تعویض ولا جوړ کې نو روا باشد نور لسم جل او 43 صفحه د مجموعه الفتاوى فتاوى کبرى د ابن تیمیه مرتوی ها ډیر ځایونو کې دا دم والا بیان څخه شوی مولا صاحبه دا راغلی دی ها په دعا سره بالکل تقدیر دغه کېږي بدلیږي او به خاص کر د اولیاء الله په دعاګانو سره قبلیږي ها یمحو الله ما یشاء ویثبت هغه مې تاسو ته په دې باندې دلیل هم ویلو چې دا رید علامه قرطبي ده لوی عالم دین او ډېرو علماو دا نقل کړی دی ډېرو دغه نه چې کوم دی دا دغه شوي دي صاحب علیه رحمت په دې کې ډېر قصص دي پکې د خو معتبرو کتابونو والا قصص پکې دي چې دغه یو ولی الله بچی ته چې کوم دی یو مولانا هغه ورته ډېر دغه کاو صاحب علیه رحمت خواري ورسره کوله نو بیا یې غلط دعوت وکړو نو هغه مولانا چې لاړې نو هغه ولی الله دربار ته نو هغه چې ورته وکتل په تندي شقي ولیدو هغه ډېر سخت خفه شو ډېر خدای ته توجه یې وکړه بس بیا خوشحاله شو چې الله رب العزت زما درخواست قبول کو د شقي په ځای په تندي باندې سعید راغلی یمحو الله ما یشاء ویثبت فکر او سعادت بدلیدلو کې هم ډېر دغه لکه ځینې کله استادان وایي که دا پلان کې به خطر د دې دی چې دا به بې ایمانه دنیا دا ولې د اولیاء الله د صالحینو د استادانو د دیو چې کوم دی ازار دغه کې ووایي نو بس بیا کار څه شي ملا صاحب خرابېږي که ډېر کې با په احتیاط باندې قدم ږدي نو راځه صاحب علیه رحمت دم داش دا هي من قدر الله رواه احمد په احمد کې دا په دریم جلد او 441 صفحه کې دا په ترمذی کې دا او په ابن ماجه کې دا دغه دم دغه د پارم ډېر کار کوي دا څه ورته ویل کېږي زخمونو دپاره شجة قرنیة ملجة بحر قطع د څه دپاره کار کوي د زخمونو دپاره چې کوم دی د هغې دپاره هم ښه کوي نو وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمای خرج علينا روت فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر موږ جګړه کوله په قدر کې د دې دم ځان له خپل طریقې د ځینې چا دم اثر کوي ځینې نه کوي نو خولم پاکه غواړي تجربې هم غواړي چا پکې خواري کړې ده نو خوارۍ خامخا صحیح مناسب نتیجه او اثر وي د بسم الله دغه چې چا پخ کړی 19 لاک پیرې نو کومه بیماری په بندۍ بسم الله الرحمن الرحیم دی اخیر سره که دا اعصاب بند کی تصور به دا کوي چې د باندې دا کمې تبې راځي دا مې بند کړه باذن الله دا الله پاک د دینوم په برکت دا بند شوه نو دا اعصاب به بند کی د بسم الله طریقه علما دا خو دي چې لکه تو ور بندې بسم الله الرحمن الرحیم چې ور دې بند که بیا وروسته ساواله یو ځای کې لوښی ږدي بسم الله الرحمن الرحیم چې لاس یې اوچت کړي نو بیا ساواله موټر سایکل دی ودرو بسم الله الرحمن الرحیم چې تر اوچت شولې نو بیا څه کوم ملا صاحبه ساواله دای طریقه څه کړی د سیمه نو ګوره ځینې چاته طریقې معلومي چاته طریقې معلوم نه چې څوک په کم کار کې کار ډیر کوي خو هغې کې صحیح مهارت یې وي که نه بیا ها الله پاک انسان لره سینه کولاوي که څوک په علم کې کوشش کوي علم کې کولاوي که څوک په تصوف کې کوشش کوي تصوف کې ولې سینه کولاوي که څوک په دم درود کې کوشش کوي هغه په دم درود کې سینه کولاوي راځه نو فرمائی وعن ابی هریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع من جگڑ کوله په قدر کې فغضبا په جلال شو رسول الله مبارک حتی تر دې پورې احمر وجهه چې سور شو مخ مبارک د پیغمبر علیه السلام حتی دمن سور شو دا حتی و د احمر دغه د پاره غایل دمن سور شو که انما فقع تبوی چې ګینی گویا کې نه چون کړی شوي دي پی وجنته په دوانو اننګو مبارکو د رسول الله کې حب الرمان دانی د انار
فقال فرمان اسلام وبهذا امرتم په دې باندې تاسو ته امر شوی چې جګړې کوئ د دې جګړو تاسو ته اډر راغلی ام بهذا ارسلتو که په دې لیږل شوی یم زه الیکم تاسو ته انما هلاک شي من آسو کان قبلکم حين تنازعوا في هذا الامر چې کله جګړه وکړي په دې امر کې عزمت علیکم پختګي کوم پتاسو عزمت علیکم پختګي کوم پتاسو الله تنازعوا فيه چې تاسو په دې کې جګړه نه کوو دا جګړو خبري نه دي په دې روایت کې صالح مري دی دا ضعیف دی ضعفه ابن معین والدار قطنی والبخاری خدا معنی چې دا د نور روایتونو ثابت ده نو دا حدیث ته حسن درجی دی اور ابن ماجه نحوه عن عمرو بن شعيب نبي جده وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه نبی اسلام نے یقول ان الله خلق آدم بشک الله تعالی پیدا کړی بابا آدم علیه السلام دی موټی نه قبضها چې هغه موټی اراده کړو رخصته د جميع الارضینا د جميع الارضینا ټول زمکه نه ادا کړو اصل کې دی کې مفسرینو دا قصه ذکر کړی دا چې جبرئیل علیه السلام راولېږو نو د ځمکې ورته عذر پیش کوو د قصه ده اسرافیل علیه السلام هغه ولراله چې موږ له خاوره راکې انسان ته جوړو به به څه کوي جانب کې بس وځي یا به جنت لځي عذر پیش کوو نو دې ټول ته خو اسرائیل علیه السلام چې پسې راغلی ویل نه دا خو الله غواړي الله دا اراده کړې ده چې انسان پیدا کوي نو دا هغه نه څه وکړو ملا صاحبه دا خاوره ویوړله نو بیا په ارواحانو باندې هم دې څه کو مسلط دا روایت حضرت سے فرمائی ضعیف تے مفتی فرید سے رحمت اللہ علیہ خو بهر حال چې ارڅنګه وي د دې ټول ځمکې نه موټی راټول کړو نو د بابا آدم علیه السلام کې د ټول هر قسمه خاورې هغه اثر رالی نو ځینې بچو کې ما هغه راځي ګوره دې کې توره خاوره سپینه خاوره سره خاوره نرمه خاوره سخت خاوره چې هغه زرغونه کوي طیبه خاوره چې زرغونه نه کوي خوره موره دا ټولې خبرې پکې راغلي مولا صاحب نو ځکه ځین د انسانان د طبیعتونه بدل د هغې وجې نه راغلي دي فجاء نورال بنو آدم په اندازې د ارضي باندې بعضې نه احمر دی ابیض دی اسود دی و بین ذلک سهل دی حزن دی سهل نرم حزن سخت طبیعت والا خبیث الخصال او طیب الخصال دی احمر ابیض اسود کی خبره تیر شوی تک صورت سوی احمرقان تک سپین ته ابیض دین اصفر تک تور ته اسود حالک او غربی وی کلام په دې کې تیر شوی رواه احمد څلورم جلد او څلوېښتمه صفحه ده او ترمذی او ابو داود هم راوړی ترمذی او ته حسن صحیح ویلی دی او ابو الفرج اغم چې دی سیب علیه رحمت په فواید کې پړومبي جلد 97 کې دیتا صحیح ویلی دی وان عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال سمعت رسول الله یقول ان الله خلق بشک الله تعالی پیدا کړی خپل مخلوق په تیاره کې دا مخلوق پیدا شو نبی غرضو په دی باندې د رڼا نه ومن سوچ ورسیږي ته من ذلک النور د رڼا نه اهتدا هدایت ومند کی او سوچ خطا شین گمراه پر ذلک اقول جب القلم وشوی د قلم علی علم الله اقرنا چې چاته رسیدلی دا هغه به هدایت والی شي چاته نه رسیدلی هغه به گمراهی والی دا احمد بن حنبل راوړی دی په مسند کې دویم جلد 176 صفحه د ترمذی راوړی دی او حاکم راوړی دی وای دا صحیح دی علی شرط الشیخین برابر دی شرط شیخین څوک دی بخاری مسلم په شرط باندې دا حدیث مبارک دا برابر دی وعن انس رضی الله تعالی عنہ قال نے فرمائی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر زیاد بیل ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک فقلت یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنا بک من ایمان راوړی دی پتا باندې و بما پاغ جئت به چې تا راوړي دی فهل تخافوا علینا جی تاسو ایریږئ په موږ باندې چې اخیره خاتمه خراب شي قال نعم ان القلوب بشکذرنا بین اصبعین من اصابع الله يقلبها كيف يشاء تیر شوی دا روایت خان رواه ترمذی ابن ماجه ترمذی وی چې دا حدیث حسن صحیح دی کده حسن صحیح وعن ابي موسى رضي الله تعالی عنہ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل القلب مثال د زړه کریشتن پشانت د بڼې دی به ارض پلاتن فاغزمک د دشتا دشت کې چې کومه باڼه پرته د چرګې نو دشت کې ټکې بادم نه لګي په دشت کې باد ماد نه لګي دا پته وته شته کنه چې په دشت کې باد ماد نه لګي او چې کمره کې دن نه نسیلې خزانه چې پته ته ولګي درنه ځنه خودودونم جواب وای
نو په دشت کې او بیا باڼه څونه سپکه ده هلته چې باڼه پرته یې اوړي راوړي دقسې د مؤمن زړه اوړي راوړي دا چې انسان څونه مخې ته مزل کوي په دې نیکۍ کې ډېر نیک جوړېږي نو دومره د خطر سره مخامخ کېږي د عوامو مثال داسې دی لکه ټرک چې په خوړ کې روان نو په دیشتو کې هغه روان دی او خوړ هم دی غاټ خوړ دی نو په هغې کې په حال اسانه د هغه د اوښتلو مختلو څه خطر مطر نشته دی فکر دې رالی او که وامري نو بس په ورو باندې دغه دی روان دی بس واوړېده بېرته بیا راپاڅي څوک خبره ختمه او چې مخې ته مزل کې نو بیا د ولایت ته دغه شی واړي نو دا د موټروې د اکسلۍ او د جلۍ مثال یې دی وروره چې په هغې کې سم روانې په تیزۍ باندې نو که لږ اخوا دېخوا شي نو بیا به دقه ټیم کې کار خراب وي که نه هغه ټیم کې به کار یا بره چتونو ته نه راوغورځېږي نه داسې نو ګوره دا زړه داسې اولیاء الله تېر شوي دي که نه داسې چې هغه به ټیم په ټیم باندې اینه بیا راوستې چې د شپې به د خوب به رایق شو اینه بیا راواخېستې بیا وکتل الحمدلله ولې وایي شکل مې نه دی بدل شوی هر ټیم به د مسخې نه یېرېدل چې لکه شکرونه هم بدل نه شي څومره یېره ولې دا معرفت چې حاصل سړي ته پته ولګي چې د انسان د مثال د بڼې دی په شړه دشته کې رسول الله مبارک فرمایي هغه سلی اړی رڼی که دقه رنګې زړه اوړي راوړي هر ساعت به الله ته احتیاج خپل ښکاره کوي چې یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک یقلبها الریاح اړی رړی هغې لره سلی زهرا لبطن دلته د دنیا د دې زړه ته هم چې کوم دی وروره شیاطین د دنیا محبت نفس او قسمه قسم لانجې کونجې دا ورته څه شوي دي ملا صاحب رامنځته شوي دي عبدالمالک صدیقي صاحب به ځان سره چترۍ ګرځوله لکه دې هغه مرید چې ډېر زیات دغه که دا تنګ کړو نو بیا ورته الو ویلې چې هغه وایي چې لکه دا اوس ته ګرځې نو په نن ور شته دی نه باران شته دی دا بیا څه پسې ګرځې یا جمع دی جمع کې هنور خلک کیني نو ولې ګرځې دا د باران دپاره نه ګرځم د زنانو دپاره یې ګرځم چې کوم ځای کې زنانه را روان وي دا چترۍ ته زه ونیسم خپل مخ د هغې نه پناه کړم او د خپلو سترګو نه هغه زنانه پناه کړم لکه دې رالی نو دا کار خو یې وکړو نو د مسلم شریف روایت کې دا راغلی دی که چا نظر قابو کو د یو ښځې نه نظر واړه حسن په تعجب کې دی غورځوي خو دتې نظر واړه نو الله به ورته داسې عبادت ورنصیب کړي یجدو حلاوتها فی القلب چې په زړه کې به د هغې حلاوت منده کوي نو عبدالمالک صدیقي ته څنګه دغه بیا میلاو شو صاحبه هغه به چې جمع ته وړاندې شو نو ډېر وخت بعد به تکبیر تحریمه کې الله اکبر ویلی کله بیا زر ویلی نو دې کې چا ډېر وچړو هلې نه ویلی نو بیا یې ویلی وایي چې ما د نظر د کم ټیم نه کنټرول کړی دی والله د هغې نه بعد چې زه مونځ کوم نو خدای راته خانه کعبه کاره کړي نو زه ویم الله اکبر نو کله په خانه کعبې مبارکې کاره کېدو زر کاره شي کله لیټ کاره شي نو زما د تکبیر تحریمه ځکه لیټ کېږي د الله د نبي وعدې خو حق سچ دي که چې څوک نظر کنټرول کړي نو خدای به ورته داسې عبادت ورکړي یجدو حلاوتها د هغې حلاوت به دې څه کوي ملا صاحبه منده کوي نو فلات شړې دشتې ته ویلی کېږي ها او تاسو دا مولیان هم چې اقامت کوئ نو اکثر مولا سړی د پسې اقامت کې څه وایي وایي حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاة حی علی الفلاح شړو دشتو له راشئ شړو دشتو له راشئ فلات خو شړې دشتې ته وایي دا فلات نه دی فلاح کامیابۍ ځای ته ویلی کېږي ها فلاح کامیابۍ له راشئ حی علی الفلاح اړی رړی هغې لرې سری زهرا لبطن رواه احمد ذکر دی په مسند احمد کې دا روایت دوه ځایه راغلی دی په دې ځان لږ پوه کړه څلورم جلد چې پکې راواړی په 408 صفحه کې دا حدیث راغلی دی او بیا چې لږ مخکې مزل وکړي څلورم جلد کې 419 کې بیا دا روایت راغلی دی نو دې رستني 419 کې چې دا روایت راغلی دی په هغې کې راوي دی یزید هغه ضعیف دی او دا 408 باندې چې اول راغلی دی هغه سند بې غباره دی نو لهذا دا د احمد بن حنبل والا روایت چې کوم په 408 باندې راغلی نو دا حدیث صحیح دی
دغه دا مقصد دی چې هر ټیم الله ته توجه پکار ده زړه ګوره اوړي راوړي. وعن علي رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یؤمن عبد ایمان برانو یو بنده تر دې پورې چې ایمان راوړي په څلورو ټکو مؤمن باندې شي چې په څلورو ټکو باندې مؤمن شوی نه یشهد ان لا اله الا الله وانی رسول الله علیه ما در په حق باندې ایمان راوړي په موت باندې په بعث بعد الموت باندې ژوندون پس د مرګ او ایمان راوړي په قدر. دغه مناسبت شو قدر باندې ایمان راوړي با چې دا ارث د مخکې نه لیک شوي دي دا ارث په مخکې نه د الله په علم کې او دا ارث د الله پاک په اراده دي فکر دی نه نو یو تقدیر اراده ده یو تقدیر هغه کتابت دی یو تقدیر علم دی او د علم نه منکر کافر او د دې نور دونه منکر مبتدع او فاسق دی. رواه الترمذي بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان دوړ دي من امتي زما د امتنا ليس لهم عن شديد پر په اسلام کې نصیب برخه کامله. المرجئه یو مرجئه دي ګوره دا مرجئه د صحابه کرامو په آخري دور کې پیدا شوی دي. البدايه والنهايه نحم جل 35 صفحه. او دا مرجئي چې دي نو دا مرجئه شیخ علیہ رحمت دا مرجئه په اولنی تقسیم کې خدا په دوه قسمه دي. یو خودی ته مرجئه ارجاء رسته کولو ته ویل کی ارجاء ترجی من تشا. نو جنگ صفین کې د علی رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه معاملې رسته کړی و. دویم دادی چې اغي وای چې ایمان ثم لا عمل به عمل پاره کې نشته چټی ده عمل رسته کړي بس صرف ایمان کافی دی عمل لپاره اعتبار نشته نه ګناه ایمان ته ضرر رسي او طاعت ایمان ته کم پیدر دغه دا مسلک دی. دې ته مرجئه الفقهاء وای. د دې موجد چې دی زر بن عبد الله المرهبي دی فننان میں هجری کې نه دی او پات شوی دی. المسائل د نیشاپوری وګوره دویم جری 162 صفحه. او بل قسم مرجئان هغه خوارج دي بل قسم مرجئه هغه قدریه دي بل قسم مرجئه هغه جبریه دي او بل قسم مرجئه هغه خالص دي. نو چې دا څلور وانه سمرګری کې ټوټل د مرجئه او اقسام دا رسیږي شپږو قسمونو ته او د دې ټولو څه ناڅه په عقایدو کې تغییر او تبدیل دا پکې نشته دی. فکر دی او یو خداغلی دا قدریه دی دا دویم مرجئه والقدریه. دا قدریه چې دی دا د دې آغازم د عراق نه دغه شوی دی شروع شوی دی. یو يهودي نسل سړی نسل نه يهودي سیوی دغه نامه و سیوی او بعض کتابونو کې سوسن دغه نامه ذکر شوی ده. نو سیب علیه رحمت دا اغنه دا عقیده معبد جوهنی یاد کړه او بیا د معبد جوهنی نه غیلان دا عقیده دا کړه دا یاد کړه او ورو په عراق او په شام او په حجاز کې دا خوریدل. سیب علیه رحمت ترجمان السنه دریم جل 43 صفحه. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. دا حدیث کوم دی ضعیف دی خو په ترمذی کې لري دوه طرق دی او علي بن نضار نو هغه ضعیف دی او په بل کې سلام بن ابي عمرو هغه ضعیف دی. سراج الدین قزوینی رحمت الله علیه ویلي چې دا روایت موضوعی دی ولیکن دا خبر غلطه ده. ها علامه علایی وی حق خبر دا چې دا ضعیف دی ليس بحسن ولا موضوع. حافظ ابن حجرم دا خبره کړي. وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول یکونی بزما په امت کې خسف او مسخه وذالک دا به په مکذبین بالقدر کې بوي خسف او مسخه. الکه پیغمبر علیه السلام خو دعا کړې ده چې خدای زما امت د مسخ او د خسف څخه بچ اوساتي وای دا دعا می قبول ده. بیا څنګه براشي نو بعض علماء وی دا محمول ده په فرض چې مسخه او دغه نشته دی دا خسب که فرض کوي په مکذبین بالقدر کې به وي. دویم علماء کرام فرمایلی دي وای پیغمبر اسلام په دعا باندې دا خسب او مسخه د مین د تری دا چې د انسان شکل د خرشي او یا فزمکه ډوب شي او دلته حدیث مبارک کې د کې د خسب او د مسخه نه د کلی عقیده د دی خسب او مسخه مراد ده چې دا خسته عقیده به مسخه او خسب شي.
او بعض علماء کرام فرمایي چې دا وعید ينتظر دی په اخیره زمانه کې به دا کیږي. ولی پیغمبر علیه السلام په دعا باندې چې کوم مسح او خصب د مین نه تللی دي هغه امت من حیث الامت ټول امت باندې به دا نه راځي، داسې کلې دونه کلې په دې باندې به راځي. ټیکه دی را بعضی وی ان شرطیه پکې مقدر دی چې ای یکونو فی امتی خصف و مسخ نو بیا به مکذبینو کې نه راشي. دا حدیث ترمذی راوړی دی او صحیح دی. ها صحیح ترمذی کې هم دا شته په 1257 نمبر روایت دی، سند حسن دی. وعنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم القدریه قدریان چې مجوسیان د دې امت دي که بیماران شو بیمار پرسی وته مکوي او کوم شو نو تاسو حاضری ولما کوي جنازې ته. رواه احمد ابو داود او سند د دې حسن دی. طرق په ابو داود کې د دې ډیر دي. وعن عمر رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تجالسوا تاسو مکه نه د اهل قدر سره او په دې باندې شروع د سلام کوي تفاتيحهم شروع د کلام هم په مکوي. په سند کې حکیم بن شریک حضری دی، ابن حبان و ثقه ویلې دی او ابو حاتم و مجهول ویلې دی، ولیکن دا مخکې روایت د دې د پارسه د مولا صاحبہ مؤید دی چې مؤید شتان د دې وجنات دا ثابت شو. ظلال الجنه په 145 کې وای. وعن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سته شپک کسان دي زلانت په پاغي باندې ولانت په پاغي باندې الله او ار یو نبی یجاب چې داغه دعا قبليږي او زائد فی کتاب الله په کتاب الله کې د ځان نه خبري راو بس قرآن کې د ځان نه خبرې به نه راوباسئ. یو د قرآن مفهوم او تفسیر کوله خو ټیک دي، ځان نه د قرآن په مقابله کې دا به نه راوباسئ. او مکذب بقدر الله او متسلط چې ځان مسلط کوي په جبروت په زور جبر سره د فادي چې عزتمن کې هغه چاله چې خودي ذلیل کړي دی او ذلیل کې هغه چاله چې خودي عزتمن کړي دی لپاره دی بادشاہي راغلي دی. اول مستحل حلال ګڼون کې د حرام د الله او حلال ګڼون کې زما د اولاد نما هغه سره حرم الله چې خودي حرام او پرې خصون کې د سنت زما تارک لسنتي د پیغمبر سنت عقیده سنت عمل دا بنه پرې دی. والتارکو لسنت راول البيهقي في المدخل ورزين في كتاب خپل کتاب کې راوړي دي. سید ابن حبان کې هم داشته دي او نسائی طبرانی کې راوړي دي. علامه هیثمی په مجموع الزوائد په وم جلد 205 کې وایي رجاله ثقات رجال سری مولا صاحبہ ثقه دي. وعن مطر ابن عکامس دا صحابي دي او دا یو روایت د دې مبارک نه را نقل دي دام عظیم الشان منقبت. قال قال رسول الله اذا اخذ الله لعبد کله چې خدای پاک پور فیصلو کې د بنده د پاره چې د ملک په یوزمکه باندې وګرځي د لاره چې مرشد سره په ځمکه باندې وګرځي د لپاره اله د غزمکه ته حاجت التلالشي مرشي. صحیح حدیث ته. وعن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت قلت يا اسلم زراري المؤمنين قال من ابائهم الفلالان الذي قلت يا اسلم بلا عمل قال الله اعلم ما كانوا عاملين. فزراري المشركين من ابائهم قلت بلا عمل قال الله اعلم ما كانوا عاملين. په مخکې زمانه باندې ور محمول دي. رواه ابو داود وسكت عليه هو والمنذري. دام به دغه دا ټیک دي کله راي مولا صاحب. نو دا مسلې د دینه دغه شدا د اهل قدر او د غلط خلق سره ناس ته نګوره دی حدیث کې منع رااله پکې دی او په دې کې په بیان القرآن کې څو صورتونه دي د حدیثونه راستري دي. نو بجری 167 کې چې د دې خلکو په دې غلط عقیده او په کوپر باندې راضي او سمیلاویږي نو دا خو کفر او فسق دی. او کدا بدی غنی او څو عذر د تنشته اسی بلا عذر به تر دی خاله ورزي نو دا کار فسق دی. او که د ضرورت دنیوي د وجه نه ورشي نو به تا د پاره مباح دي او که د دین د دعوت د پاره ورشي نو به در مستحب دي. او که اسی عام اوقات کې مجبورتن ورشي تو سم مزدوري یا سي یا داغه د انډر د لاندې هغه ستانه مشرف سر وغیرہ دي نو دې ټیم کې به ته معذوري ټیم کې به سي معذوري. ونی رسول الله اسلام الوائده والموؤوده في النار. وائده او موؤوده دوانه په نار کې. وائده چاته وای خخون کې موؤوده چې کما خخش الکه دی خلق به دا خزي ولی خخولي دا جنہ کوي نا پته لتشتا. نو سیب علیه رحمتام یو جنگونه به دیو کول دي جنگونو لبدا خزي مرات لري بیا به چې گیر شولي نو خزي بم ګیرې دي. نو په یو جنگ کې خزي بندیوان شوي
سړو رجلین موټرین تیزی نو وتښتېدل ښځې ورته پاتې شوې ښځې هغه سړو په جنګ کې بوتلي بیا د هغې سره خبرې اترې جرګه مرکه فیصله په دې باندې وشوله چې به زه ټیک شوله چې کوم قراردادونه به یې دغه کړي چې دا بس ښځې تاسو ته واپس شي نو ټولې ښځې واپس شولې خو د قیس بن عاصم لور وویل چې دا ما چې کوم چا راوستی یم دا خو ډېر ښه سړی دی ښکلی سړی دی زه له ده نه بل خوا نه ځم نو عرب خو ډېر سخت غیرتي قوم پښتنو نه هغه ډېر غیرتي ته اوس موږ شرمې ویل راځه هغې ویل نشي کېدی پلار پسې دا جوابونه لېږل او سړي م ویل زما له طرف نه ورته اجازت دی که درځي هغه نه ځمه شر ډېر زیات وشرمېدلو نو هغه قسم وخوړو د بوتانو په نوم که زما چرته م لور کېدله نو زه به یې حلالوم نو د ټولو نه ړومبې شروپې قیس بن عاصم کړې ده فکر دې راغلی او بیا هغه پسې نورو خلکو م اقتدا دا دغه کړه دا وکړله روح المانی اتم جلد 22 صفحه عزیز التفاسیر 4 جلد او 362 او سیب علیه رحمت ست طریقې سره به دا جنکۍ دغه کولې خښولې مړې کولې به یو رواج یې دا و چې شپږو کالو ته به ماشومه ورسېدله سمه به یې ښایسته ډولي کړله چې د دې سړي به څونه وس کېدو ښکلې جامې سینګار هر څه لکه چې وادي دقسې به یې جوړه کړله فکر دې دی او قبر به یې ولکه نسته او خلک به ورته راټول شوي هغې کې به یې ودرول او خاورې به یې پرې ور واچولې قصه به ختمه دونه به یې ښکلې کړی و بیا به یې هم دغه کول دا خو رسول الله مبارک رالی انسانانو ته انسانیت وښودو فکر دې راغلی دا څه زناور فکر دې تفسیر خازن دا کیفیت نقل کړی په 3 جلد 612 کې دویمه طریقه دا وه چې دا به ذبحه کوله به حلاله به یې کړه درېیمه طریقه چې کندې ته به یې وغورځوله به چې کله به مړه شوله روح المانی 14 جلد او 169 کې راوړی او دا په ټولو قبایلو کې رواج نه وګوره په ټولو قبیلو کې چې هر چا به یې دا کار کو 3 قبیلو دا کار کړی دی ها دا ځان سره یاد ساتئ 3 یو چې دی مضر او یو خزاغه او یو بني تمیم او خاص کر دا بنو تمیم په دې کې ډېر زیات اخته و هغې به بیخي دا جنکیانې ختمولې به وروره په هغه کافرانو کې هم داسې رحمدله کسان په هغه زمانه کې وو چې د بل چا لور به وشپله او پیسې به ده ورکړې روغه به یې ورسره وکړله چې څومره روپو باندې ته راضي کېږي چې ته دا خپله لور د ځان سره وساتې او حلال یې نه کړې او ژوندی ښخ یې نه کړې نو ګوره په پردو نونو باندې به یې هغه پلارانو له دولت ورکو او جینکۍ به یې د مرګ نه بچ کړي دا خبره علامه قرطبي په 10 جلد 170 صفحه کې ذکر کړې ده دقې نه دا حلال ګوره دې به ژوندی نو نه ښخول او د دې ښځو سره به څه عمل کو د دې دا خو هسې اوس دې وایي چې لکه حقوق النسوا اسلام پیمال کړي دي فکر دې راغلی هلکه د نیکونو تپوس هم بیا وکئ چې پته راته ولګي حقوق نسوا خو تاسو پیمال کړي دي چې په جینکو باندې دولت ګټئ من خو وایي جینکو ښځو له به من ګټو ابه لکه د خان او د نوابې په شان ته په کور کې خوري او سکي دي خوري او سکي دي فکر دې راغلی نو هغې به چې کمې ښځې به خاون مړ شو دا خو یو غم دی وایي دا خو به ته اسان کاره شي ښځه بیا کېنوله سر بیا ولا کټاک او چې خاون به یې ختم شو لکه څه طریقه بیا وسېدو یا بیا لرې کړو نو بار یو کمره ساده کړې وه بار کور نه بار ورکوټې کوټه به وه په منزله د خامبې باندې ادانې فکر کچې په هغې کې به دغه و دا ټټۍ م وه او دروازه به پسې د بار نه جرنده کړه او لږ سوړی پکې پرېښې وه چې هغې کې به لږه رڼا هم ورتلله په هغې به یې ورته ډوډۍ ورګزارله چې کیچ نیسه نو پوره کرکټینې وي بیا ورته ور واچولې نو هغه ډوډۍ بیا ځان نه ونیوله بیا یې خوړله ها حقه جوړه بیا یې لګولې وه اوبه مو به څه شي قصې قطارې به ورته نه وي سلامت کال به نه دی ولمبل نه به یې کپړې بدلې کړلې سلامت کال بعد به د کور یو زنانه د چیلۍ د ګډو پچو نه ښکرۍ ډکه کړه د ګیټ مخې ته به یې ورته کېښوسته او ګیټ به یې پسې کولاو کړه هغه به ترې راله او غږ به یې ورکړو چې پچې مې له راوړي دي نو دې به دا پچې ویوړلې یو دښتې ته به یې واړولې او شاته به یې ورته نه کتل چې بیا مې خاون مړ نه شي که شاته ورته وګورم نو بیا به مې خاون
مړ شي بیا به کال بعد راله وبېلم بل وکړ وبېلم بل او پاکې جامې بیا واچولې د دیو نیکونو د ښځو سره دا معاملې کړي دي او دیو زموږ ته وایي چې تاسو حقوق نسوا څه کړه پیمال کړه دا زده کوي کله په جلسه کې به دا تقریر په کار راشي که فکر دې راغلی هغه ښځه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغلې وه یا رسول الله ما د دې لور ویلې دغه دی دا خاوند مړ دی دس کې درګ د رانجو اجازت راکړه نه رانجه پکې ویل ممنوع الجی سترګې خوږ دي ویل رانجه پکې ممنوع دي ویل یاره جي که د دې سترګ ویل اوسه پورې به تاسو یو کال پورې بعد بم پچې غورځولي او اسلام د عزت درکو صرف وایي سترګې مه توروئ نو اوس راځئ نخرې کوئ شا به کوې ځه دا روایت به تاسو له راشي په مشکات کې ها نو وایده موعوده وایده نه داینه مراده موعوده لها مراده فی النار رواه داود اسناد سره مولا صاحب صحیح دی راکا بیزاوی شریف صلی الله تعالی یا الله خامس